علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د نوې ویډیو سره تاسو هرکلی وایو. ملګرو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. ملګرو نن په دې ویډیو کې تاسو سره د اویس شهید باره کې ما خبره را مخې ته کوو چې د پښتو مشهور اداکار اسماعیل شاهد چې کوم زموږ په مخونو باندې ډېره خندا راولي هغه د اویس شهید باره کې څه ویلي دي. آیا که تاسو د دې د ځان خبرول غواړئ کوسه پورې چې زموږ د چینل مخه نه سبسکرایب کړي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تړې نشان څخه مخه وهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ ضرور رسي. دوستانو د اویس شهید باره کې ډېر غټ کسان راپاڅېدلي دي او د حکومت نه یې د انصاف غوښتنه لرلې ده. حکومت خو ورته څه انکار نه دی کړی او حکومت هم ورته وایي ډېر ژر به راشي چې موږ به تاسو ته د اویس شهید انصاف میلو کو. دوستانو نن په دې ویډیو کې تاسو سره د پښتو مشهور اداکار اسماعیل شاهد یو خبره را مخې ته کوو چې هغه ویلي دي چې زه اداکار یم، هغه زما اداکاري په خپل ځای، زه یو فنکار یم، زما یو فنکاري په خپل ځای. خو زه داسې نه غواړم چې زما پښتون رول سره وګرځي، زما پښتون رول دی د ظلم سره وګرځي، زما پښتون رول د ظلم وشي بیا ورته انصاف نه میلاویږي. کله هم داسې نه غواړم. او ها زه د حکومت نه دا غوښتنه لرم چې د اویس مور او پلار ته دی د اویس ورول دغه ټولو پورې هغه ته دی یو پنسن سټارټ کړي، هغه ته یې لږې پیسې سټارټ کړي چې هغه ته پیسې میلاویږي. ځکه چې د اویس پلار خو اوس بوډا دی، د هغوی د ګټې وټې دغه یو اویس و، هغه ته څه ظالمانو ملک کړو او اوس یې د ګټې وټې هم څوک نشته دی. اوس په د اویس پلار د هلچه څوک برداشت کوي، اوس په د اویس پلار د کور لاشن څوک ورکوي، اوس په د اویس پلار لا د جیب خرچه څوک ورکوي، اوس په د اویس رول له د جیب خرچه څوک ورکوي. هېڅکله موږ داسې نه غواړو چې زموږ یو پښتون رول دی د یو سوال ته وګرځي، زموږ یو پښتون رول دی یو سوالګیری شي. موږ هېڅکله داسې نه غواړو او هغه قاتلان دې ونیولی شي او ښه بلپول سزا دې ورته ورکړی شي. اوسه پورې یو ته هم سزا دې نه میلاو شوې. دې یو قاتل له یې داسې سزا ورکړي چې بیا نور قاتلان دغه رنګې جرم نه کوي. دا زموږ دوستانو دا و د اسماعیل شاهد خبرې. آیا که زموږ دا خبر ستاسو خوښ شوی وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د نشان څخه مخه وهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي. والسلام.